فرمای فاستجبنا له، فاستجبنا مونږه قبول کړه دعا له د ایوب علیه السلام. فکشفنا او الله فرمای مونږه لری کړو ما به ما هغه بیماری هغه تکلیف ما به من ضر هغه چې کومه بیماری په د باندې وا کم تکلیف په د باندې وو هغه تکلیف هغه بیماری چې دیار لسکاله ایوب علیه السلام الله تبارک وتعالى ته فریاد شکایت هغه نه دی کړی دغه درې دیار لسکاله پس چې کله شیطان دغه حکیم په شکل کې راځي او بیبي ته ولا خبرې وکړي نو هغه ټیم کې ایوب علیه السلام دعا وکړه والله فرمای چې مونږ لري کو ما به من ضر هغه چې کم تکلیف هغه باندې وو واتینا والله فرمای مونږ ورکو هغه ته ایوب علیه السلام ته اهله هغه اهل عیال د هغه ځکه کم چت چې د کور هغه راوړي د تفسیر څخه خیرت الجنان ذکر بچي ټول وفات شو والله فرمای مونږ ورکو دله هغه اهل هغه مال او هغه اولاد نو اولاد دلته بعضی وای چې نوی اولاد ول الله تبارک وتعالى بعضی وای چې نږدې قریبا نږدې خبره ده چې دا کم وفات شوی بچو دا ول الله تبارک وتعالى دوباره راځوند کړه لکه بچي دا هغه الکان شپږ الله تبارک وتعالى فرمای ومثلهم هم ولدي پشان نور ورکړي نه وا شپږ او ول نور ورکړه شپږو نسوار لس بچي شو او لوریانی دریوی الله فرمای چې موږ دغه په مثال ورکړي نو شپږ لوریانی شو اندل الله دا فرمای چې واتیناهم غورکو ایوب علیه السلام تا اهله اهل دهغه بچی دهغه ومثله او پشان دهغه سره معهم ور سره نورهم اې د دوی سره نورهم د شپږ بچي او سواد اسور الله تبارک وتعالى او تفسیر ذخیره الجنان ذکر کړی دي لوریانی دریوی الله تبارک وتعالى ول شپږ هغه درې هغه کوم چې وفات شي هغه ژوند دی او باقی دغه یا دا هم دي چې نوې اولاد ول الله تبارک وتعالى ورکو ایوب علیه السلام هغه چې کې ولا بل غسل وکړو او ځوان شو ټیک ټاک روغ رمټ کېنه سیدو بیبي په دغه ټیم کې موجود نه و چې بیبي رااله وای کتل چې زما خاون فرشتہ ایوب علیه السلام داسې طرف ته یو طرف ته بل طرف ته منډه را منډه کړه او تفسیر ذخیره الجنان د رشد القرآن ذکر کړی دی چې دغه ټیم کې بیبي په جړا شو دلته زما یو کمزوري خاون و بیمار هغه نشته ایوب علیه السلام نو ځای پکنه وته چې ما سره ټوک نه مکوا ما دلته خاون بیمار دی کمزور دی هغه ته ځای مزه الله تبارک وتعالى ته دعا وکړه والله ز ټیک ټاک مرو غرمټ مندل دا ذکر کوي چې مال ولم الله تبارک وتعالى ورکو او اولاد ولم ورکو صحت ولم ورکو والله فرمای واتیناهم ورکو ایوب علیه السلام ته اهل داغا ومثلهم پشان ده سره معهم ورسره د نور وسرهم رحمتا ودا رحمت من عندنا زمون طرفنا دا رحمت او ایوب علیه السلام روغ لمړ شو اولاد بچیار څو ته میلاو شو وذکر او الله فرمای چې دا ذکر دی نصیحت دی للعابدین د بندگی کوونکو خلقو د فاره د عبادت کوونکو خلقو د پاره دا غو نصیحت ته چې تکالیف هر څه برازي او د ایوب علیه السلام په شان دی با د صبر هغه د من هغه دی ول پکار دی مونږ ټول ته دغه تعلیم دی دغه واقعات نه دغه تعلیم سبق مونږ راکې چې په هر غم مصیبت تکلیف باندې صبر کول پکار دی او صبر باندې الله تبارک وتعالى هغه مقامات او اوچته درجه ورکړي چې هغه په عبادت سره او ټول شپه رونول سره او په ټول ورځ روزي ټول عمر په روزو نیول سره هغه درجه ته سړی نشي رسیدي کومه درجه چې په صبر باندې الله تبارک وتعالى قران کې ذکر کوي یوفى الصابرون الله وزور کوم صبر کوونکو ته بغیر حساب چې هغه شمارل ولنه دي والله